الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید الله تعالی بنصر العزیز د کال 2014 د مئی د میاشتې په 10مه نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د آباو په خدمت کې وړاندې کوو. جماعت احمدیہ کی تاریخ کے د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه پس چې کوم د خلافت نظام جاری دی، هغه د خدای پاک یو احسان او ډېر لوی احسان دی چې جماعت احمدیه په یو وحدت کې پیللی دی. د جماعت احمدیه د تاریخ تیر 106 کاله د دې خبرې گواهی ورکوي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وصال نه پس لکه څنګه چې هغوی په الوصیت رساله کې بیان فرمایلی وو، د جماعت خلکو سره د کامل اطاعت د خلافت نظام قبول کړی وو. دنیا کې اوسیدونکي هر احمدي چې د کم قام یا ملک سره متعلق وي په دې خبره ډېر ښه پوهیږي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د راتګ نه پس به چې کوم د خلافت اعلی منهاج النبوت سلسله شروع کېده، هماغې سره تړلې پاتې کېدل د هغه ټولو نه لوی فرض دی. د هغو خلکو خبره زه نه کوم چې په سر کې بیل شوي وو او اوس هغوی اډو څه حیثیت نه لري. د جماعت احمدیه چې کوم اکثریت دی، یعنی هغه جماعت چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په مقام او په مرتبه پوهیږي، هغه بهرحال د دې خبرې ادراک لري چې خلافت سره تړلې پاتې کېدل اصل څیز دی. په دې کې د جماعت وحدت او د جماعت ترقی ده. او د دې په وجه موږ د احمدیت او د اسلام د دشمنانو د حملو د جواب طاقت لرو، ځکه چې د خدای پاک د تایید او د نصرت لوزونه مطابق د اسلام بیا را ژوندی کېدل د خلافت نظام سره تړلی شوی دی. خو دا خبره هم ورسره یاد ساتل پکار ده چې د ایمان صرف زبانی اعلان چاله د خدای پاک فضلونه نشي ورکولی، بلکې آیت استخلاف کې چرته چې خدای پاک مؤمنانو سره د خلافت وعده فرمایلی ده، د هغوی ویره په امن کې د بدلولو زیری ورله ورکړی دی، او خلافت سره تړلې پاتې کېدونکو له چې د تمکینت بخلو اعلان فرمایلی دی، نو هلته یې دام ښکاره کړې ده چې دا انعامونه به هغه خلک ترلاسه کوي چې د خپلو عبادتونو او دعاګانو طرف ته پام لري او په دنیا کې د خدای پاک د توحید د قیام مقصد لپاره قرباني ورکوي. حقیقی لا الہ الا اللہ کہنے والے وہی ہیں
مخکې ما ډېر ځل دا ویلي دي खुदा ताला की तरफ چې ډېر خلک داسې دي چې تش په خوله لا اله الا الله وایي गैर अल्लाह की तरफ خو उनकी नजर नहीं होती। حقیقي لا اله الا الله ویونکي हर यौम موغه دي چې په هر حال کې صرف د خدای پاک طرف ته خپل نظر لري، د غیر الله طرف ته د هغوی نظر نسی. पर कायम रहने और نو هر یوم خلافت چې مونږ منځو معیاروں को نو پکار ده چې د دې په ذریعه دی مونږ د خپلو دعاګانو د عبادتونو अगर हमारे د توحید باندې د قائم پاتې کېدو او د توحید د خورولو چې کوم زموږ معیارونه دي तो जल्द से तकरीरें इल्मी बातें د هغوی और खुशियां मनाना कोई हैसियत नहीं रखता। د اندازه کولو طرف ته دی को समझने की जरूरत مونږ پام وکړو. ګینې نو که خدای پاک سره زموږ हमारी तवज्जो होगी د تعلق معیار مخکې نه اوچتېږي نه لګیا دی نو بیا په جلسو کې دا تقریرونه علمي خبرې او خوشحالۍ کول هیڅ حیثیت نه لري. उन फजलों का वारिस نو د دې پرو د پوهېدو ضرورت دی چې د دعاګانو طرف ته زموږ پام وي गुज़श्ता खुतबे में भी د توحید په حقیقت باندې چې موږ نظر لرو परेशानी نو زموږ هر تن به د هغو فضلونو وارث شي چې د کومو لوز خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام سره فرمایلی وو. दुनियावी तरीका एहतजाज تیره خطبه کې هم ما ذکر کړی وو چې د هرې پریشانۍ او د تکلیف په وخت پکار ده چې موږ د خدای پاک مخه ته ټیټ شو. करने دنیا چې د احتجاج کومه طریقه لري هغه سره زموږ هیڅ تعلق نشته. अमन की हालत में आने वाले خلافت سره تړون په ذریعه د خدای پاک बताया فضلونه جذب کولو، پریشانونه बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। د خلاصي بیا مونته او د امن حل کې راتلونکو لپاره لکه څنګه چې ما وویل خدای پاک د मुस्तकिल دعاګانو او दुआओं के د عبادتونو طرف ته हम छोटे और आर्जी हथियारों की तरफ देखेंगे तो हमें پام ګرځولی دی. नहीं मिल सकती। نو همدا زموږ اصل وسله ده چې موږ په مکمل باور کولی شو، مکمل او مستقل باور کولی شو. तारीख में د دعاګانو وسله که پرېږدو او وړوکي او عرضي وسلو ته که موږ ګورو मिलती नजर نو کامیابي به بیا نه مومو. और ख़ास तौर पर जब हम इस्लाम की तरीके په وړوکو وسلو چېرې چا بری نه دی بیا موندی. आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د نبیانو تاریخ چې موږ ګورو نو موږ ګورو ने को देखें چې هغوی तो दुनियावी ताकत से नहीं کامیابي هم د دغو دعاګانو په ذریعه بیا مونته وي. او بیا چې موږ په خاص طور د اسلام تاریخ او په هغې کې هم په خاص طور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د خلافت راشده कि तमाम چې کومه زمانه وه هغه ګورو نو هغه وخت هم د इन फतूहात को हासिल करने के लिए نو هغه وخت هم د دنیاوي طاقت په زور نه بلکې د خدای پاک په فضل هغوی فتوحات ترلاسه کړي وو. बुलंद करने पड़े। د خدای پاک د لوزونو مطابق ورته जिक्र कर दूं هغه فتوحات نصیب شوي وو. खुतबे में मैंने एक अहम خدا هم یاد ساتل پکار ده چې د ټولو لوزونو نه باوجود هم बात की थी هغه فتوحات ترلاسه کولو لپاره د ژوند قربانۍ هم ورکړل شوې وې او د عبادتونو معیارونه هم اوچت کړي شوي وو. शायद دلته به زه نن داسې کرم وکړم چې تېره خطبه کې ما د یو احمدي خبره کړې وه چې د خپل یو شیعه ملګري په حواله دا ویلي وو چې تاسو سم جواب نه ورکوئ او ما دا هم ویلي وو چې ما ته داسې ښکاري چې لکه د دغه ملګري همداسې څه خیال دی. نو هغوی ما ته خط لیکلی دی، ما یې نوم خو نه و اخیستی خو هغوی بهرحال پوه شوي وو. نو لیکلي دي چې د خپل د یو شیعه ملګري ذکر ما ضرور کړی و خو زما خپل سوچ دا نه دی. ऐसी सोच का इजहार होता है خو بهرحال د نورو इसलिए हमें याद रखना चाहिए مختلفو ځایونو نه ما ته داسې خبرې رارسي چې پکې د داسې سوچ اظهار شوی وي. दुआओं से मिलने نو ځکه موږ ته یاد ساتل پکار دی چې د خدای پاک انعامونه د دعا په ذریعه ترلاسه کیږي. कि फसल्ले लिरब्बिक वनहर बस तू अपने रब की इबादत कर और उसके लिए कुर्बानियां दे। خدای پاک دې طرف ته زموږ پام ګرځوي او فرمایي چې فصل لربک ونهر ताला के یعنی ته د خپل رب لپاره عبادت کوه او هغه لپاره قرباني शक ورکوه. नहीं कि
कि इंसानी फितरत है نو بیا دا عبادت او قرباني چې کومې دي دا به उसके मुताबिक د خدای پاک د فضلونو وارثان फितरत کی जो है इसके मुताबिक लंबे अरसे په دې کې هیڅ شک نشته परेशानियां और چې د तंगियां انسان فطرت इब्तिला داسې دی او د دې فطرت مطابق د اوږدې مودې پریشانۍ मैंने गुज़श्ता खुतबे में जिक्र किया था تنګې او ابتلا انسان ناکلاره کی रसूल और मोमिनीन भी او لکه څنګه چې ما تېره خطبه کې دا ویلي وو چې په داسې حالاتو کې رسول او कि अल्लाह की मदद कब आएगी مؤمنان هم की आवाज बुलंद करते हैं دا आवाज پورته کی ये आवाज बुलंद होती है मायूसी की वजह से नहीं چې बल्कि چې متا نصر الله یعنی د خدای پاک له طرفه به امداد کله راځي دا आवाज د مایوسۍ په وجه نه وي بلکې د خدای پاک खुदा ताला की गोद में डालते हुए दुआओं को د رحم पहुंचा را پارولو لپاره د هغه فضل ترلاسه کولو لپاره پورته شوي وي او هغوی په مکمل طور ځان د خدای پاک غېږ ته سپارلی وي ताला की तरफ से भी دعاګانې انتها ته رسولي وي अला इन्ना او د قربانۍ معیار هغوی قایم کړی وي सुनो او بیا دا आवाज هغوی پورته کوي करीब نو ځکه به بیا د خدای پاک له طرفه मसीह मौद अलैहिस्सलाम से भी دا आवाज وشي چې फरमाया है मुख्तलिफ چې الله ان نصر الله قریب नुसरत के करीब होने के नज़ारे देखे हैं आपको भी چې واوري د خدای پاک امداد جوخت دی देखा भी आपने तो देखी ही हैं लेकिन हमने भी मुख्तलिफ वक्तों में حضرت مسیح موعود علیه السلام ته هم خدای پاک عمدا فرمایلی وو مختلفو وختونو کې هغوی د خدای پاک د देखते रहेंगे امداد د جوختېدو अपने दायरे نندارې لیدلې وې कि जब अल्लाह ताला की मदद هغوی ته الهامن هم دا فرمایلی شوي وو او بیا عملا هم هغوی دا لیدلې وو इंशाअल्लाह ताला او دا نندارې موږ هم مختلفو وختونو کې کړې कायद دي नुसरत की او ان شاء الله مخکې به هم کوو फतह की सूरत में आखिरी अजीम शान د निशान دې خپل دایرې دي چې د خدای پاک दुश्मन के मंसूबे बहुत खतरनाक امداد چې خپل अभी नजर से देखें तो बज़ाहिर نظریه خي او بیا ان شاء الله د فتح په صورت کې د خدای پاک د تایید او د نصرت آخري عظیم الشان نظر به هم وګورو د دشمن منسوبې ډېرې خطرناکې دي په دنیوي نظر چې ورته ګوري نو په ظاهره कुदरतों का ډېر ویرونکي حال دی په خاص طور مسلمان ملکونو په پاکستان کې په خاص طور दुश्मन के तमाम मंसूबों को خو خدای پاک د ټولو قدرتونو خاوند دی او خیر الماکرین دی د دشمن ټولې منسوبې په خاورو کې د مګلو طاقت لري उठाए जाएंगे او ان شاء الله د هغوی हमें दुआ ټول مکرونه به هم په هغوی الټه کېږي خو په کار ده अपनी परेशानियों को چې موږ دې د دعاګانو او د استغفار طرف ته ډېر زیات پام وکړو ताला की तरफ से आने خپلې پریشانۍ لرې کولو لپاره संभालने के लिए भी हमें दुआओं की जरूरत هم او د خدای پاک له طرفه چې کومې کامیابۍ راځي फरमाया है هغه سمبالولو لپاره هم زموږ دعاګانې پکارې دي ځکه خدای پاک دا فرمایلی دی چې فسبح بحمد ربک واستغفر अपने रब की یعنی د خپل رب हमद के साथ هم سره د هغې उसकी तस्बीह د هغه تسبیح وکړه और او هغه نه مغفرت وغواړه په دې مضمون د پوهېدو उनको समझने مونږ ټول ضرورت لرو अपनी इन दुआओं को خپلې دعاګانې पहुंचाने की जरूरत है په کار ده چې مونږه انتها ته ورسوو सिर्फ तो जो दिलाई थी ما مخکې هم دې طرف ته پام ګرځولی وو چې د قربانۍ په مضمون خو مونږ تر ډېره حده پوه یو خو د دعاګانو په حقیقت باندې د پوهېدو اوس هم لا ډېر ضرورت دی बहुत जरूरत है که موږ د دغو قربانو میوه زر تر زره ترلاسه کول غواړو जल्द से نو بیا د دعاګانو معیار به ډېر زیات اوچتول پکار وي दुआओं के मयारों को बुलंद करने ځان की کې जरूरत है هغه حالت پیدا کول پکار دی چې کوم हालत خدای पैदा پاک करने की जरूरत है
له موږ نه غواړي. खुदा ताला हमसे خدای پاک فرمایي अम्मन युजीब المضطر इज़ा दआहु व यक्शिफु السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون چې وایي چې هغه څوک دی چې د یو بېوسه اواز هغه وخت اوري چې کله هغه د خدای نه دعا غواړي او بیا هغه خدای د هغه بېوسه تکلیف لري کی او یو ورځ به هغه تاسو یعنی دعاګانې کوونکي انسانان به د ټولې دنیا وارثان کی. د هغه قادر مطلق خدای نه بغیر بل څوک معبود شته. یاد رکھو کہ خدا تعالی بڑا بے نیاز ہے. جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا. دیکھو تاسو بیخي دې یا کسی پر سخت نصیحت نه ترلاسه کوئ. تو ان باتوں کی حضرت مسیح موعود علیه السلام دې باره کې فرمایي چې یاد لري چې خدای پاک ډېر بې نیازه دی تر څو چې ښه په کثرت او سره د اضطراب ورته دعا ونشي هغه پروا نه لري. ګوري چې د چا ښځه یا ماشوم چې بیمار شي یا په سخت یا یوه سخته مقدمه ورته جوړه شي نو هغه دې خبرو لپاره څومره اضطراب لري. نو په دعا کې چې هم تر څو رښتونه درد رښتونه ناقلاري پیدا نشي نو بیخي بے اثره او اضطراب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے رحم کو بے اثره او بےهوده کار دی. د قبولیت لپاره اضطراب شرط دی لکه چې فرمایي چې امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اس کو مسیح ثالث نے بتائی تھی پھر بعد میں صلاح جوبلی کے لیے میں نے بتائی تھی. ان کو بھولنا نہیں نہ کم کرنا ہے. ان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے اور پھر اپنی نمازوں کو اپنی عبادتوں کو بھی. نو پکار ده چې موږ د خپلو عبادتونو او منځونو له مخکې نه زیاته توجه ورکړو. تبھی हम دعاओं को भी حق ادا कर सकते हैं. د یو اضطراب پیدا کولو ضرورت دی. د خدای پاک رحم د راپارولو ضرورت دی. دا وخت د ځینو دعاګانو طرف ته ستاسو پام ګرځول غواړم چې مخکې د جماعت احمدي د قیام جوبلي منځولو لپاره حضرت خلیفة المسیح ثالث خیلی وی او بیا بعد کې د خلافت جوبلي لپاره ما هم خیلی وی. دا دعاګانې هیرول یا کمول نه دي پکار. دا ټول عمر کول پکار دی. پکار دا چې د خپل د ژوند یوه مستقله برخه کوي. بیا منځونه او نور عبادتونه هم پکار ده چې ښکلي او سره د پوره حق د کولو کوشش وشي. عموماً موږ د دعاګانو حق هم پوره کولی شو. په MTA باندې خو دا دعاګانې راځي خو بهرحال د یادګیرنې په طور بیا په دغو دعاګانو کې ټولو کې مخکې سوره فاتحه ده. دا ډېر زیات ول پکار ده. درود شریف چې موږ په مونځ کې کوو د هغې ورد هم ډېر پکار دی. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام ته چې کومه الهامي دعا خیله شوې وه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا هم ډېر زیات وایي. یو حدیث کې راغلی دی چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه کلمې داسې دي چې په ژبه ویلو کې ډېرې درنې نه دي خو په ټول کې وزن ډېر زیات دی او هغه کلمې د رحمان خدای ډېرې خوښې هم دي. هغه دا دي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د خدای پاک د رحم راپارولو لپاره دا یوه ډېره ضروري دعا ده. بیا دا دعا ده چې اوس هم ویل پکار ده چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یعنی یې زمونږ خدایا پس له دې چې تا مونږ له هدایت راکړو
बस खलीफा अव्वल को जब زمونږ आपने दुआ زړونه ख्वाब सुनाई کږېدو ته پرې نه دی तो खलीफा अव्वल ने او फरमाया موږ له د خپل دربار نه मैं رحمت उससे कभी عطا पढ़ना کړه नहीं छोड़ूंगा बहुत ज्यादा पढ़ूंगा یقینا چې ته ډېر عطا کوونکی یې इसमें ईमान की मजबूती के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजा د है حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات نه پس حضرت نواب مبارکه بیگم صاحبې खिलाफत से یو خوب لیدلی و چې پکې حضرت مسیح موعود علیه السلام फिर एक दुआ هغوی ته ډېر تاکیدن دا فرمایلی وو چې دا دعا یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا خامخا सब्रों व सब्र کوه तकवाना هغوی چې دا خوب حضرت المسیح اول ته واورولو نو هغوی ورته فرمایلی وو چې زه به اوس دا دعا هیڅ چېرې پرېنږدم ډېره ډېره به کوم او دا م هغوی فرمایلی وو چې په دې دعا کې یو طرف ته د ایمان اللهم इन्ना नजात مضبوطۍ لپاره د خدای پاک نه التجا شوې ده रहीम की दुआ है نو بل طرف ته د خلافت نظام سره تړلې پاتې کېدو لپاره هم دا یو ډېره لویه دعا ده महसूस फरमाते थे بیا یو بله دعا ده چې ډېر زیات پام कि اللهم इन्ना नजात د هغې طرف ته پکار دی او هغه دا ده چې ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین چې زمونږ ربه په مونږ صبر نازل کا اللهم زمونږ قدمونو ته مضبوطی وبخه او د کافر کام خلاف زمونږ مدد وکړه तुझे इनके सीनों में डालते हैं بیا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم هم یو دعا ده इसके یو روایت کې راغلی دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو قوم له طرفه څخه خطر محسوسوله نو هغوی به دا دعا کوله چې اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم है इस जगह को یا خدایه موږ ته د هغوی سینې ته راولو او د هغوی د شر نه ستا پناه غواړو कि ए अल्लाह د اللهم انا نجعلك في نحورهم یعنی موږ ته د هغوی سینې ته راولو د دې مطلب په پوره طور نه واضح کېږي इनकी जिंदगी کوئی انسان نه और हम इनकी शरारतों से बच जाएं نو د तू ही है जो इन نهر لغوي مطلب که وخایم نو کېدای شي چې مطلب مو واضح شي النهر وای د سینې برنه حصے ته یا د سینې او د مړی ترمنځ چې کم جوړ دی یعنی ټټر ته इनके शर से अपनी पनाह में ले ले د ساده ناله برنه حصے ته نو د دې مطلب دا جوړیږي چې یا خدایا ताला फरमाता है इस्तिगफार करो बहुत ज्यादा ته په یو داسې ګزارو کا چې د هغوی د ژوند سلسله پرېکړې شي की दुआ है او موږ د هغوی د شرونو نه بچ شو कुछ अरसा हुआ موږ ته د شرپسند خلکو او د فسادیانو او د ظالمانو طاقت ختمول شي रब फाफजनी نو دا خلک ختم کا او د هغوی د شر نه موږ په خپل پناه کې واخله फिर ये दुआ भी بیا استغفار د لکه څنګه چې ما وویل خدای پاک وایي چې استغفار ډیر کوئ कि रब्बना اغفر لنا نو د استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دعا ده وثبت اقدام بیا همدغه شان وانصرنا على لږه موده وړاندې ما د یو خوب په بنیاد دا ویلي وو چې ربي کل شان خادم وکړه ربي حافظني منصورني ورحمني ډیر وایي और हमारे अमाल में بیا دا دعا هم پکې شامله کړي چې کومه ما تېره خطبه کې ښودلې وه چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یعنی یا زمونږ ربه زمونږ قصورونه او خپل عمل کې چې کومه زیاتې مونږ نه وشي هغه معاف کا او زمونږ قدمونه مضبوط کا او د کافرانو خلاف زمونږ مدد وکړه अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है तो हमें भी दुआएं करनी चाहिए دین علاوه د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو الهامي دعا ده फरमाते हैं چې ډېره زیات ویل پکار ده دشمن اوس خپل انتها ته رسېدلی دی موږ ته هم دعاګانې کول پکار دی कि जिंदगी के फैशन से दूर जा पड़े हैं फिर फसाइद حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي यानी बस पीछे چې ما خپل جماعت او بیا قادیان لپاره دعا کوله आया نو دا الهام راته وشو डालने को मेरी तरफ की چې زندگی کې فیشن سے دور جا پڑے ہیں یعنی د ژوند د فیشن نه उस दुआ पर لرې شوي دي जो एक साल हुआ او بیا دا چې فصحکم تصحیحا یعنی معده کا او خای معده کا मजे आदा فرمایي چې زما زړه ته راغله چې دا معده کول زما طرف ته ولې منسوب کړی شو का वंसुर نو په دې کې مې نظر په هغه دعا پرېوتو लना چې یو کال شوی دی چې په वला بیت الدعا لیکل شوی دی
او هغه دعا دا ده تو میری دعا سن اور اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں چې یا رب فسما دعائی ومزق ادائک و ادائی وانجز وعدک وانصر عبدک وارنا ایامک وشاہر لنا حسامک ولا تذر للکافرین شریرا. بس یہ دعائیں ہیں چې یا زما رب زما دعا واوره او خپل دشمن او زما دشمن ټوکړې ټوکړې کا خپل لوس پورا کا آج او د خپل بنده مدد فرمایا پیارے او موږ ته خپل ورځ وخایا او موږ لپاره خپل تور راو باسا کے مالک او انکار کوونکو کې یو شر پسند هم باقی پرې نه دی. جن کا نام ڈاکٹر نو دا دعاګانې دي د دوی طرف ته ډېر پام کول پکار دی. علی صاحب کا ذکر خیر کروں گا جنہیں 26 مئی کو روا میں شہید کر دیا گیا. اوس دې نه پس به زه خپل یو انتهایی خوب مخلص باوفا او نافمنس 5 بجے او د ډېرو خوبو مالک چې نوم یې ډاکټر مهدي علي قمر ابن مکرم چودھری فرزندلی صاحب وو. د هغوی ذکر خیر وکوم. دوی په 26 مئی په ربوی کې شهید کړل شوي دي. ڈاکٹر مہدی علی صاحب جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے واقعه دا رنګ ده چونکہ ہمراہ 2 یوم قبل امریکہ سے وقفے چې سهار 5 بجې دوی بهشتي مقبرې ته روان وو. نو دارالفضل سره جوخت په موټر سایکل سواره دوه نامعلومه وسلوال راغلل او په دوی ډزې وکړې. ډاکټر مهدي علي صاحب د قلبي امراضو ماهر وو. د خپلې اهلیې او ماشومانو سره 2 ورځې مخکې دوی طاهر هارت انسټیټیوټ کې وقفې عرضي لپاره د امریکې نه راغلي وو. سوار 2 افراد آئے جنہوں نے د هغوی رهایش هم هملته وو. سرودہ کی طرف فرار ہو گئے فائر کر کے. په 26 مئی کال 2014 د سهار مونږ نه پس هغوی د خپلې اهلیې یو زوی او یوې بلې خپلوانې سره دعا لپاره بهشتي مقبرې ته روان وو. د بهشتي مقبرې ګیټ مخې ته چې کوم کچه سړک دی هلته چې ورسېدو نو په موټر سایکل سواره 2 تنه راغلل او هغوی په ډاکټر صاحب فایرنګ شروع کړو ایسے ہوا تھا او په مرکزي سړک د سرګودې طرف ته بیا وتښتېده. الزام ہوں کے ہاتھ پر بیت کر کے هغوی ډاکټر صاحب 11 ډزې ویشتي وو. نو د هغې په وجه ډاکټر صاحب په ځای ساه ورکړې وه. ان کے بھائی د ډاکټر صاحب شهید خاندان د گرم چودھری اللہ تعالیٰ صاحب فیصل آباد ګوکوال علاقې سره تعلق لري. د دوی په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د والد صاحب مکرم چودھری فرزندلی صاحب په ذریعه شوی وو. هغوی خپل ځوانۍ کې د حضرت خلیفه المسیح ثاني په لاس بیعت کړی وو او احمدیت کې شامل شوی وو. د چودھری صاحب د بیعت نه پس د هغوی تره ماسٹر ضیاء الدین صاحب محلہ دارالبرکات کے صدر اور تعلیم اسلام اسکول میں د هغوی رور مکرم چودھری الله دتا صاحب هم بیعت کړی وو. بیا دا خاندان ربوی ته منتقل شو. د ډاکټر صاحب نیکه یعنی د مور پلار مکرم ماسټر ضیاء الدین صاحب شهید د ربوی اوسیدونکو کې وړومبی شهید وو چې په کال 1904 کې د سرګودې په سټیشن وشتل شوی وو. هغه وخت ماسټر ضیاء الدین صاحب د محله دارالبرکات صدر او په تعلیم الاسلام سکول کې استاد هم وو. ډاکټر صاحب شهید په 23 سپتمبر کال 1963 کې په ربوی کې پیدا شوی وو. د دوی د پیدایش په ورځ د قمر الانبیاء حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی الله تعالی عنہ وصال شوی وو. ځکه د دوی والد صاحب د دوی نامې سره د قمر اضافه کړی وو. بیا د ډاکټر صاحب چې کوم شهید نیکه وو هغوی د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د نوم نه بشیر الدین هم د دوی نامه کړی وو. نو دا د ډاکټر صاحب شهید پوره نوم مهدي علي بشیر الدین قمر وو. همدا نوم هر چېرته لیکل کېدو وو. ډاکټر صاحب شهید ابتدایي تعلیم په ربوی کې د تعلیم الاسلام سکول او کالج کې سرته رسولی وو. ډېر ځایونو لایق هلکانو کې به دوی شمېرلی کېده. بیا پنجاب میډیکل کالج فیصل آباد کې دوی د میډیکل تعلیم شروع کړی وو. هلته د سبق دوران د احمدیت په وجه نورو هلکانو د دوی ډېر مخالفت کولو. یو ځل یې ورله کتابونه او نور سامان وغیره هم سوځولی وو. نو د دې له کبله دوی لږې مودې له
واپس ربوی ته راغلي وو. حالات چې بیا خوش نو دوی بیا هلته لاړل او خپل تعلیم شروع کو او د MBBS امتحان یې پاس کو. بیا کال 1989 نه واخله تر جولای 1991 پورې یعنی تقریبا 2 کاله دوی د ربوی فضل عمر هسپتال کې خدمت کړی دی. بیا دوی سره د خپل مور کینیډا ته لاړل. کینیډا کې د میډیکل امتحانونه پاس کول نه پس دوی هاوس جاب وکړو. بیا د نیویارک بروکلین یونیورسيټي ته دوی لاړل. هلته دوی په کارډیالوجي کې سپیشلایزیشن وکړو او د تعلیم تکمیل نه پس دوی په کولمبس اوهایو کې نوکری شروع کړه یعنی امریکا کې او بیا ملته دوی مستقل رهایش اختیار کو او د طاهر هارت انسټیټیوټ قیام نه پس چې ما ډاکټرانو ته تحریک وکړو نو دیوم وقفارزي لپاره براتلل. دینه مخکې دوی 2000 راغلي وو دا دریم ځل وو. په جماعتي طور په مختلفو سطحاتو دوی ته د کار کولو توفیق ترلاسه شوی دی. ډېر د نرم مزاج د نرم خوی او نرم روح شخصیت دوی لرلو. د هر چا همدرد وو، د هر چا غم کې مشرک کېده. هیڅ چیرې چا سره جنگ جګړه یا څه ترخه خبره نه وکړي. د ډاکټر صاحب علیم وایي چې هغوی سره به هم ډېره نرمه رویه لرله. هر قسمه دلداري به د هغوی کوله. غلطونه به همیشه صرف نظر کولو. هیڅ چیرې څه تکلیف تاوین نه پرېښوده. ماشومانو لپاره ډېر شفیق او مهربان پلار وو. د ماشومانو د ښه تعلیم او تربیت خیال به هر وخت ساتلو. مزاج کې ډېر انکسار وو. اهلیه وایي چې که ماله به چېرته په څه خبره غوسه راغله نو همیشه به راته دا ویل چې غوسه نه ده کول پکار. طبیعت کې عاجزي او انکساري ډېره وه. د سخرګنۍ به ډېر خیال ساتلو. د دوی خواښې وایي چې زه 15 کالو پورې په امریکا کې دوی سره اوسېدلی یم. هیڅ چېرې په اوچت اواز خبره نه وه کړې او همیشه یې لکه د خپلې مور غوندې عزت او احترام به زما کولو. میلمستیا د دوی یو ډېر لوی وصف و. جماعتي تقریبونه به چې کېده نو په خپل کور کې به د میلمنو د ایسارېدو بندوبست کړی و. بیا د ایرپورټ نه د راوستو د بوتلو انتظام به هم دوی کولو. د غریبانو او د حاجتمندو امداد به په کثرت کولو. شهید د خپلې شعبې نه علاوه د ادب ذوق هم لرلو. یو ښه شاعر و. د برګخیال په نامه د دوی د کلام مجموعه د چاپ مراحل کې ده. دغه شان خطاطي به هم دوی ډېره ښه کوله. خلافت سره ډېره ژوره مینه لرله او ډېر د اخلاص تعلق یې و او په هر تحریک به فوراً لبیک ویلو. چنده به هم ډېره ورکوله. د کولمبس جومات لپاره د جومات تعمیر لپاره هم د پیسو یو خطیر مقدار دوی ورکړی و. د طاهر هارت انسټیټیوټ لپاره هم اتیات وړاندې کولو کې دوی ډېر مخکې وو. ربوی کې چې کومه د دوی خپله ماله وه د رحمت غربي د هغې جومات لپاره هم دوی ډېرې پیسې ورکړې وې. د دعوت الله شوق هم د دوی ډېر و او د خدای په فضل د دین مطالعه هم ښه زیاته وه. په یوټیوب باندې د غیر احمدیانو او د معترضینو د اعتراضاتو مؤثر جوابونه ورکولو کې هم دوی ډېر چاک وو. په غمزپلو کې اهلیه وجیهه مهدي او 3 زامن د 15 کالو ګران عبدالله علي او د 2 کالو هاشم علي او د 3 کالو ګران اشر علي پرېښی. کله چې په دوی ډزې کېدې نو دا وړوکی زوی د دوی سره و. د دوی د شاعرۍ خبره ما وکړه نو نمونې په طور به ووایم چې په 28 مارچ 2014 دوی چې کوم خپل آخري نظم لیکلی دی د هغه 2 شعرونه داسې دي: موت के रूबरू करेंगे हम जिंदगी के हसूल की बातें. یعنی مرګ سره چې مخامخ شو د ژوند د حاصل خبرې به کوو. نه بیا چې نه مټا پائेगा यजीद कोई حق है ابن بطول की बातें. یعنی د ابن بطول ټول خبرې حق دي. یو یزید بیچاره ختم نه پریشي. सब फना होगा पर रहेंगी तमाम باقی الله رسول کی बातें. نور هر څه به فنا شي خو صرف د الله او د رسول خبرې به باقی وي. بیا د دوی یو زوړ شعر دی چې اللہ تیری راہ میں یہی آرزو ہے اپنی اے کاش کام آئے خونے جگر ہمارا. یعنی خدای زما آرزو همدا ده چې کاش زما د زړه دا وینه ستا په لار کې پکاره شي. بیا د نور استخلاف په نامه یو نظم دوی لیکلی دی چې رحمت حق نے پلایا ہے یوں جام زندگی
रहमत हक ने पिलाया है ये जामे जिंदगी के बंदा अपना खिलाफत से निजाम जिंदगी د خدای پاک رحمت خلافت سره زموږ د ژوند نظام داسې تړلی دی چې لکه د ژوند جامې را باندې سکولې وي د انور او د سپوږمۍ رڼا د استخلاف په نور رش کوي خو د ابلیس په ملګرو دا د ژوند تور مقام دی زموږ د سلسله مبلغ هادي علي صاحب چې د ډېره مدت او دلته تیره کړې ده ډاکټر صاحب د هغوی کشر ورور و او لکه څنګه چې هادي علي صاحب خطاطي کوي دې ځای کې حضور بیت الفتوح کې د خطاطۍ نمونو طرف ته اشاره وکړو او ویې فرمایل چې دا ما هغوی لیکلي دي او د هادي علي صاحب په شان ډاکټر صاحب هم د خطاطۍ شوق لرلو هادي علي صاحب وایي چې زموږ ورور یو ډېر غیر معمولي انسان و د هغوی جدایي ټول خاندان لپاره یو ډېره لویه صدمه ده خو محض د خدای پاک په فضل زموږ ټول خاندان د خدای پاک په رضا په رښتیني زړه صابر او شاکر دی د مهدي علي شهید په ایمیلز به داسې فکرې لیکلي وي چې قولو للناس وستا د دوی خور وایي چې د وړوکوالي راسې دوی ډېر مدبرانه او د مشرانو غوندې طبیعت لرلو د فضولیاتو نه به همیشه بچ پاتې کېده مونځ به ډېر په شوق او باقاعدګۍ سره کولو وړوکوالي راسې د زیري تنظیم فعاله رکن و چې کله طفل و نو د سهار مونځ له خلک راویښولو لپاره به د ربوی کوڅو کې د صلی الله ورد به دوی کولو د وړوکوالي راسې د مطالعې شوق لرلو او د جوماتي کتابونو مطالعه د وړوکوالي راسې شروع کړې وه اکثر مشران چې دوی مالګې به اوسېده هغوی نه به استفاده کوله او هغوی له به تلل مولانا عبداللطیف صاحب باګلپوري همدغه شان صوفي بشارت الرحمن صاحب وغیره او مولانا ابوالعطا صاحب وغیره ربوی سره یو خاص قسمه مینه لرله چې ټول عمر د هغوی په زړه کې وه ان تر دې چې خپل ژوند یې هم په هغه ځمکه د خدای مخې ته وړاندې کړو مور پلار په خواهش ډاکټر جوړ شوی و ډېر لوی ډاکټر و او ډېر اعزازونه هم ترلاسه کړي وو طبیعت کې یو قسمه تحمل و ایچرې به هم وخت ضایع کولو همیشه به د علم جستجو کوله د ماشومانو هم ډېر اعلی تربیت کړی دی ډېر مصروفیت به و خو بیا هم خپلې اهلیې او ماشومانو لپاره به وخت راویستو خپلو ماشومانو ته قرآن هم هغوی په خپله ښیلی دی زموږ ځینې خلک دلته وایي چې موږ سره وخت نه وي او لکه څنګه چې ما دا وویل چې دوی د اعلی درجې شاعر او مصور هم د نورو معاملې کې په معاملو کې به همیشه د عفو نه کار اخیستو په خپله به تکلیفونه زغمل او که پوښتنه به وشو نو همدا به ویل چې د خدای پاک رضا لپاره یې کوم د دوی یو ملګری ډاکټر محمود صاحب وایي چې په میډیکل کالج کې په هاسټل کې به دوی هم په یوې کمرې کې وو او ډاکټر مهدي د هغوی سینیر وو نو هغوی وایي چې دلته به ما دوی لیدل چې دوی د لمونځ او د روژې ډېره پابندي به کوله او وایي چې دوی ما نه مشر نو که څه غلطي به هغوی ولیده نو ډېره په مینه به یې زما رهنمایي کوله د خلکو د خدمت جذبه به پرې همیشه غالبه وه د ربوی وړومبی بلډ بانک هم ډاکټر مهدي علي شهید ډاکټر سلطان مبشر او ډاکټر محمود صاحب شروع کړی و خو زیات کوشش په دې کې د ډاکټر مهدي صاحب و اوس دا بلډ بانک د خدای پاک په فضل د خوشا خلکو ته هم چې ضرورت پیښ شي نو وینه مهیا کوي ډاکټر نسیم رحمت الله صاحب لیکي چې شهید د طبیعت نه انتهایی عاجز او منکسر المزاج و همیشه به په مخ مسکا خوره وه یو څو ورځې شوي دي چې ما سره ملاو شوی او تللی و او اوس چې د هغوی د شهادت خبر راورسېده نو هماغه مسکا راته بار بار مخې ته راځي په مخ به ډېر سکون و د شهادت په وخت لکه چې نورو لیکونکي هم لیکلی دي چا چې نه دوی تصویر کتلی دی چې سینه د وینو نه ډکه ده خو انداز ډېر پرسکونه دی لکه چې وده پروت وي د کولمبس د جومات صدر عبدالسلام ملک صاحب لیکي چې ډاکټر مهدي علي صاحب 10 کاله مخکې زموږ جومات ته راغلی وو او د شروع راځي زموږ د مقامي عاملې یو فعال رکن وو د جومات د اطاعت ډېره لویه جذبه دوی کې موجوده وه په هېڅ خبره به دوی چې بحث نه کول همیشه په روڼ تندي به هر څه قبلول هېچېرې دا نه دي ویلي چې دا کار نشي کېدی کله به چې هم څه ذمهواري هغوی ته وسپارله شوه نو ډېره ښه به سرته رسوله خلافت سره د عشق تعلق و
په کال 2012 کې چې زه د امریکې په دوره تللی وم، نو ټوله شپه په ویښه هغوی کار کړی و. د جومات آرایش لپاره د خطاطۍ کار کولو ګڼ شمېر بینرې دوی لګولې وې. رور هادي علي صاحب هم هغوی سره و او ټوله شپه کار کولو نه پس سهار د خپل هسپتال ډیوټي هم دوی پوره کړې وه. او بیا دا هم چې د جومات په آرایش به چې کومه خرچه کېده هغه به همیشه د خپل جیب نه ورکوله. دوی به چې په جومات کې کار کولو نو څوک به دې نه خبرېده چې دا دومره لوی یو ډاکټر دی. ډېرې په سادګۍ به دوی خدمت کولو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې د مال په قربانۍ کې به هم دوی په وړومبي صف کې شامل وو. نو وایي چې ډاکټر صاحب سره ما هم د کار کولو موقع ترلاسه شوې ده. دا لیکونکی په خپل هم ډاکټر دی. وایي چې ډېر ځل به داسې وشو چې ډاکټر مهدي علي چې د ډاکټر مهدي علي کامیابۍ به چې چولې دی، نو ځینې وخت د حسد په بنیاد به یې ور لپاره ځینې تکلیفونه جوړ کړل، خو هغوی به همیشه په روڼ تندي د هغو مشکلاتو مقابله کوله. هېڅ چېرې هم هغوی په غوسه چا نه و لیدلي، همیشه پرسکونه به او په مخ به مسکا وه. دا به مې ویل چې موږ ته د پریشانۍ څه ضرورت دی، د خلیفه دعاګانې موږ سره دي، نو د فکر څه خبره نشته. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې دلته هم راغلی و، یو څو ورځې یې تېرې کړې وې او ډېر خوشحاله و. خپل ملګرو ته یې وی چې زه لاړم او ملاو شوی یم، ملاقات او خبرې اترې مې وکړې. یو لیکونکی دا هم لیکلي دی چې د دوی په ایمیل به دا خبره هم لیکلې شوې وه چې کوم بدلون تاسو په نورو کې کتل غواړئ هغه په ځان کې پیدا کړئ. په خپله هم د دې خبرې هغوی یو ژوندی مثال و. ډاکټر نوري صاحب زموږ د طاهر هارټ انسټیټیوټ چې کوم دی هغوی لیکي چې ډاکټر مهدي علي صاحب په مریضانو کې ډېر مقبوله و. غریبانان او ناداره مریضان به ډېر په خوشحالۍ او سره د امید به تاسو له علاج لپاره تلل. یعنې مهدي علي صاحب له به ډېر په خوشحالۍ او په امید علاج له راتلل. د هر مریض معاینه به ذاتي دلچسپۍ او په توجه کوله. طبیعت کې ډېره سادګي وه. جامه به دومره ساده وه چې مریضانو سره به چې دوی ناست وو نو پېژندی به نه شو. طاهر هارټ انسټیټیوټ کې خدمت لپاره ځان په خپله او بغیر د څه تکلف نه دوی وړاندې کړی و. ارادې به ډېرې پخې لرلې. د خلکو بېلوسه خدمت لپاره د هسپتال ته د هغوی بار بار راتلل خپلې پیشې سره د هغوی د پرخلوص او وابستګۍ ثبوت دی. انتهایي عاجز انسان و. حافظه ډېره ښه وه. قرآن د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونو نه علاوه شاعرۍ او خطاطۍ کې دلچسپي لرله. زموږ دلته چې کوم مبارک صدیقي صاحب دی هغوی ډاکټر مهدي صاحب سره یو ځای سبق ویلی دی. هغوی وایي چې مهدي علي د وړوکوالي راستې مؤمنانه صفتونه لرل. یو ښکلی او ذهین انسان و. د جومات احمدیه یو داسې خادم چې د سلسلې نظارېدو لپاره تیار و. خلافت سره ډېره مینه لرله. علم او مالي فراخي کې موږ نه ډېر وړاندې و، خو بیا هم انتهایي حلیم او عاجز قسمه انسان و. دوی وایي چې د سکول په زمانه کې به ما سره به ځینې وخت د کورس کتابونه ټول نه وو، نو دوی به راله کتابونه راکړل او راته به ویل چې نیمه ورځ ما ولسته، نیمه ورځ وسته ولله، او دا امتحان نه یو ورځ مخکې. خو یو دې نه باوجود به هغوی به زیاتره اول نمبر اخیستو. تېرو ورځو کې چې لندن ته راغلي وو نو وایي چې ما ورته وویل چې اوس خو تاسو د امریکې یو لوی سرجن یې، نو چېرته ښه رستورانت ته به لاړ شو. نو چې راته ویل چې زه خو اوس هم هماغه غریب عاجز انسان یم، ما چېرته غریب شان رستورانت ته بوځه، هملته به روټۍ وخورم. هېڅ چېرې هم د هغوی د خولې نه چا څه ناشایسته لفظ نه دی اورېدلی. د جومات نظام لپاره به ډېر غیرت لرلو او د چا به جرأت نه و چې د هغوی په مخ کې د جومات وړوکي نه وړوکي هلکار پسې هم څوک څه خبره وکړي. یو مثالي احمدي و. د غریبانو ملګرو به یې مالي مدد کولو، خو په داسې رنګ چې بل څوک به ترې بیخي نه خبرېدو. د هغوی یو ملګري وایي چې د ډاکټر صاحب اواز ډېر خوږ ښکلی او رسداره و. د تلاوت او د تقریر په مقابلو کې به یې د وړوکوالي داسې برخه اخیسته. همیشه به یې ښه پوزیشن اخیستو. د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه یو څو شعرونه به دوی اکثر ویل. اوس د هغوی د شهادت نه پس د انګازو په صورت کې زما غوږونو ته راځي. او شعرونه دا دي چې
कि मैंने यहाँ पैसे जमा करवा दिए अब बस है बाग अहमद की तबाही की ये तदबीरें, एक दिन फोन आया छुपी बैठी हैं तेरी राह में कारकुन है मौला की तकदीरें। जमात का अब भला मोमिन को कातिल ढूंढने की क्या जरूरत है, रहे हैं वो तो उनको 1 लाख रुपए निगाहें उसकी बिजली हैं तो आहें उसकी शमशीरें। मेडिकल कॉलेज तेरी तकसीर खुद ही तुझको ले डूबेंगी है जालिम, लिपट जाएंगी तेरे पाँव में वो बन के जंजीरें। बिया डॉक्टर मुबशर साहब लिखी, सुल्तान मुबशर साहब چې د غریبانو به ډیر خیال ساتلو. تیر کال چې راغلی وو نو بانک اکاونټ پرانیستی وو، ماته دا ویلي وو چې دلته مې پیسې جمع کړې دي، په دې د اجتمندو مدد کوئ. او یو ورځ فون راغلو چې فلانی د جومات سابق کارکون دی، اوس کار نه کوي، خو د هغې پیسې پکار دي کور جوړوي، نو هغه له 1,00,000 روپۍ ورکوي. همدغه شان دا مې ویل چې که څوک په میډیکل کالج کې سبق ویل غواړي نو د هغه ټوله خرچه به زه ورکوم. یو د دې ملګری د حافظ ابوالقدس وایي چې کله ډاکټر صاحب فضل عمر هسپتال کې وو نو یو ورځ د غرمې هغوی د دوی کور ته راغلل چې یو لاوارثه مریض دی، هغه له یو بوتل وینه ما ورکړه، خو یو بوتل وینه یې نوره پکاره ده، نو زه غواړم چې تاسو یې ورکړئ. طاهر هارت انسټیټیوټ لپاره به سامان وغیره هم را لېږلو، سټین وغیره چې اپریشن لپاره استعمالیږي، او دا به ویل چې د هسپتال په خدمت زه فخر محسوسوم. بیا یې ربوی کې یو کور هم جوړول غوښتل چې د جومات په رهایش بار نه شي. د ماشومانو تربیت باره کې هغوی تسلي لرله. امریکې کې اوسېدو نه باوجود د خدای پاک په فضل ښه تربیت د هغوی د ماشومانو روان و، ځکه چې دوی د ماشومانو تربیت له ذاتي توجه ورکوله. د دوی یو ملګری وایي چې زموږ ډېر د وروڼو په شان تعلق و. د خالي په شپه دوی ربوی ته ورسېده نو فوراً یې راته د راتلو لپاره وویل. دوی وایي چې د شپې 10 بجې ما ورته وویل چې ارام وکړه، خو هغوی وایي چې نه اوس راشه. وایي چې خیر ملاقات وشو، په ډېره مینه یې راله یو نوی سټیتوسکوپ د توفیر په تور راکړو چې په خاص ډول د امریکې نه راوړی و، او بیا د منځونو باره کې تپوس وکړو، د قبلې هم وایي شپه وه نو تر په باندې 11 بجو پورې خبرې وې زما کېدې، او بیا په باندې 11 بجې ته سره پاڅېدم او دوی ماته هم په مخه ښه وویل او رخصت یې کړم. خو یو څو ګنټو پس سهار چې دوی بهشتي مقبرې ته لاړل نو هلته شهید شول. د ډان اخبار په ویب سایټ د ډاکټر صاحب په شهادت د جماعت احمدیه د مخالفت پس منظر بیانولو نه پس لیکلی شوي وو چې ډاکټر مهدي علي قمر صاحب یو عام ډاکټر نه وو. هغوی د امریکن کالج آف کارډیالوجي نه د ینګ انویسټیګیټر ایوارډ ترلاسه کړی وو، او په کال 2003 او 2004 کې دوی د امریکې بهترینو ډاکټرانو کې شمیرل شوي وو. دې نه علاوه کال 2005 شپږم اووم یعنې مسلسل 3 کاله، او هغې نه پس بیا کال 2009 لسم 11 12 یعنې مسلسل 4 کالو پورې دوی د امریکې د قلبي امراضو بهترینو ماهرانو کې شمیرل شوي وو. دوی د امریکن میډیکل اسوسییشن نه د خپل طبي مهارت د اعتراف سند هم ترلاسه کړی وو. بیا د اخبار والا لیکي چې ما په انټرنیټ د مهدي صاحب په یو پروفایل د هغوی یو روښانه تصویر ولیدو چې ورسره دا الفاظ لیکلي شوي وو چې زه په دې یقین لرم چې د مریض خیال د اعلی ترین پیشورانه معیار په قیام وساتلی شي، چې دا امر د هغو ادارو په ترقۍ کې معاون ثابت شي کومه سره چې زه تړون لرم. زه دې امر له ترجیح ورکوم چې پیشورانه ذمهوارۍ په قابلیت، په رښتینولۍ او په دیانت دې پوره کړی شي، او هغوی یقینا چې دا هر څه په قابلیت، په رښتینولۍ او په دیانت سرته رسولی دي. بیا آخره کې لیکونکي لیکلي دي چې ډاکټر مهدي علي صاحب زه معافي غواړم چې تاسو مې بچ نه کړی شوئ، خو ما د دې ظلم خلاف آواز اوچت کړی دی. ما خپله سلامتي په خطره کې واچوله چې سبا لکه مرم نو داسې مرګ مې دی نه چې چا زما آواز نه وي اورېدلی.
بیا په پاکستان، امریکا، کاناډا او انګلستان نه علاوه د دنیا ګڼ شمېر اخبارونو د دې حیواني او انسانیت سوز فعل سخت مذمت کړی دی. دېرش نه زیات شمېر د هغو اخبارونو چې په کومو کې دا خبرونه چاپ شوي دي. په دغو اخبارونو کې د سټار، نیشنل پوسټ کاناډا، نیویارک ټایمز، USA ټوډے، CNN، ګلوبل نیوز، CBC نیوز کاناډا، د وال سټریټ جرنل چې یو ډېر مشهور اخبار دی، کولمبس ډسپیچ، واشنگټن پوسټ، ډیلی میل، د سټریټیجیک انټیلیجنس، واشنگټن ټایمز، د ایکسپریس ټریبیون، BBC اردو، الجزیره، ډان. په دغو ټولو اخبارونو کې د ډاکټر مهدي علي قمر د وژلو مذمت سره سره د جماعت احمدیه تعارف او تیرو څو لسیزو چې کوم جبر او تشدد په احمدیانو روان دی د هغې تفصیلي ذکر هم شوی دی. دغو ټولو اخبارونو د جماعت احمدیه په تعارف کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د نبوت او د مسیحیت د دعوې ذکر او بیا د دې امر ذکر هم کړی دی چې جماعت احمدیه یو داسې جماعت دی چې امن خوښوي او د جهاد په نامه د مظلومانو د قتل مذمت کوي. همدغه شان ځینې اخبارونه د جماعت فلاحي کارونه ستایلي دي. نو ډاکټر صاحب د ژوند قرباني چې ورکړه، نو په دې هم د تبلیغ نوې لارې پرانیستې او دنیا کې د احمدیت د تعارف سبب جوړ شو. وال سټریټ جرنل چې د امریکا یو مشهور اخبار دی چې په دنیا کې ډېرو ځایونو کې چاپ کیږي، د دې اخبار نامه‌نګار د شهادت واقعه د جماعت احمدیه تعارف د جماعت خلاف ظلمونو ذکر نه پس پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن د مشر تجزیه وړاندې کړه چې په پاکستان کې ټول اقلیتونه د ظلمونو ښکار دي، خو جماعت احمدیه باندې د ټول نه زیات سخت ظلمونه کیږي لګیا دي. د پاکستان ګڼ شمېر مقامي اخبارونه د احمدیانو خلاف اشتعال انګیزه خبرونه چاپ کوي. عیسویانو سره چې د دهشتګردۍ څه واقع وشي، نو وزیر اعظم په خپله د افسوس اظهار لپاره او د متاثرینو سره ملاوېدو لپاره لاړ شي، خو د احمدیانو حق لپاره هېڅوک هم نه ودرېږي. دلته حضور فرمایل چې د احمدیانو حق لپاره خدای پاک ودرېدلی دی او مخکې به مدرېږي. د شهید یو ملګري ډاکټر شنتانو سنها انټرویو چاپ شوی دی او ډاکټر سنها وایي چې ما په خپل ژوند کې د هغوی نه زیات دیانتدار او خوش اخلاقه تنبل نه دی لیدلی. د هغوی په بدن کې یوه ذره هم شرپسنده نه وه. هغوی ډېر زیات د خلکو خدمت کولو او خبر وو چې داسې واقع پېښېدی شي، خو بیا هم د خدمت لپاره به هغوی پاکستان ته تلل. زه بس دا غواړم چې زیات نه زیات خلک د خبر شي چې څنګه یو انتهایی با اخلاقه انسان چې د انسانیت خدمت لپاره تللی و ډېر په حیواني طور ووژلی شو. بیا آخر کې د پولیس انسپکټر له طرفه دومره خبره لیکلې شوې ده. پولیس والا وایي چې موږ دې باره کې څه رڼا نه شو اچولی، خو د یو پولیس والا دا بیان و چې موږ اکثر داسې پمفلټونه ګورو چې پکې د ربوی په هسپتال کې د علاج مخالفت شوي وي او غالبا چې دا قتل عمدې سره تعلق لري. همدغه رنګ د الجزیره یو تجزیه‌نګار هم دا لیکلي دي چې د احمدیانو خلاف د ظلم او د تشدد خبرونه اکثر رارسي او مجرمان دا کارونه سره د دې تسلی کوي چې حکومت به دوی له سزا ورکولو لپاره هېڅ نه کوي. واشنگټن پوسټ کې هم د شهادت خبر سره دا لیکلی شوي وو چې دا جرمونه ځکه کېږي چې مجرمان خبر دي چې هېڅ به ورته نه ویلې کېږي. بیا لینکاسټر ایګل ګزټ چې د علاقې اخبار دی، هغې د دې په شهادت یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی چې پکې د هغو خلکو تاثرات شامل دي چا چې مرحوم سره کار کولو. هلته د کارډیوواسکولر بزنس ډیولپمنټ چې کوم منیجر دی کیلی موریسن، هغوی ویل چې دا یو ډېر افسوسناک وخت دی. هسپتال کې د هر چا په سترګو کې اوښکې دي. بیا نامه‌نګار دام لیکلی دی چې مرحوم
چې مرحوم د ګورډن بي سمیتر کارډیوواسکولر انسټیټیوټ بانی ډاکټرانو کې شامل وو او په کال 2013 کې په عظیم الشان خدمت هغوی له د لیجنډري فیلانتروپسټ اعزاز هم ورکړل شوی و. نامنګار لیکي چې د مرحوم په وفات صرف دا نه چې جماعت احمدیه بلکې د معاشرې هر فرد متاثره شوی دی. د هغوی مریضان هم په خبرونو کې د هغوی ډېر تعریفونه لیکي. کولمبس ډسپیچ خپل خبر کې د مرحوم د مشري زوی انټرویو کړی وه. لیکي چې د 14 کالو عبدالله علي نه چې موږ تپوس وکړو چې هغه د خپل پلار په داسې وژل کېدو باندې څه محسوسوي، نو هغه وویل چې I am disappointed. نامنګار دا جواب ډېر خوښ کړو او په خاص طور یې دا ذکر وکړو چې د دې ماشوم په زړه کې غصه یا د انتقام جذبه نشته. فاکس ټوډیټ کولمبس هم د مرحوم د شهادت ذکر کړی دی او د مرحوم د مشري زوی عبدالله علي انټرویو هم چاپ کړی ده. په هغه انټرویو کې هغه ویلي دی چې زموږ پلار یو عظیم انسان و او ما ته یقین دی چې که د هغه قاتلان لږ ودرېدلی وي او هغه سره خبرې کړې وي، هغه به د هغوی په ژوند کې هم یقینا چې یو مثبت بدلون راوستی دی. هغوی دا قتل یعنې هغه قاتلانو دا قتل یو داسې جماعت له نقصان ورکولو لپاره کړی دی د کوم باره کې چې زه یقین لرم چې هغوی د اسلام خبر نه دي. عمده حل دی ملایانو صرف زهر ډک کړی د دوی په دماغ کې، په خپله خو دوی خبر نه دي چې څه دي او څه نه. BBC اردو هم د مرحوم د شهادت او د احمدیانو خلاف د ظلم ذکر کړی دی او د طاهر هارت انسټیټیوټ خلاف د چاپ شوي پامفلټ تصویر هم هغوی چاپ کړی دی چې پکې لیکلي چې په دې علاج کې علاج کول حرام او ګناه کبیره ده او دا هم چې احمدیانو سره تعلق لرونکي په خپله کافر شي. دې شهید خو په ژوند هم کامیابۍ لیدلې دي او د خدای پاک د مخلوق خدمت یې کړی دی او مرګ یې همداسې ترلاسه کړو چې د خدای پاک په دربار کې ورته دایمي ژوند به ترلاسه شي. خدای پاک دې زموږ دې خوږ ورور له په جنت کې اعلی درجې ورکړي. هره لحظه دې د دوی درجې زیاتېږي او د خپلو نازولو په قدمونو کې د ورله خدای پاک ځای ورکړي. خدای پاک دې د دوی اهلیه او بچیم په خپل امان کې وساتي او د خپلو بچو لپاره چې د ډاکټر صاحب څومره خواهشونه او دعاګانې وي هغه ټولې دې قبولې کړي. لکه څنګه چې ما وویل چې زموږ د ترقیاتو او د دشمن مغلوبه کولو لپاره ټولنه لویه وسله موږ سره د دعاګانو ده، خو خدای پاک د ظاهري سامان طرف ته پام ګرځولی دی. هغه ورسره پکار دی چې وي څومره چې کېدی شي. نو ځکه اوس ربوی کې د دغه واقع نه پس پکار ده چې د ربوی انتظامیه دې بیداره اوسي، خپل تدبیرونه او وسایل انتها ته ورسوي او بیا معامله په خدای پرېږدئ. د ربوی هر اوسېدونکي ته هم بیداري پکار ده. دې ګران او ښکلي ځوان د ربوی په ځمکه چې خپله وینه وبهیوله، نو په دې زموږ پام د دعاګانو او تدبیرونو طرف ته وګرځولو، نو دې طرف ته ډېر زیات پام پکار دی. د دنیا احمدیان دې هم د پاکستان احمدیانو ته ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي، ځکه چې اوس خو هغوی هلته د برداشت نه انتهایي بهر حالاتو کې اوسېږي او حالات نور هم خرابېږي لګیا دي. خدای پاک دې موږ له د دې توفیق راکړي. اوس خو ټول ملک کې د ظلمونو کیسې خورې دي. یو څو ورځې مخکې په های کورټ کې یو ښځه په کاڼو په خښتو ویشتو وژلې شوې ده. هره ورځ هلته قتلونه او غارتګرۍ روانې وي او موږ دا هم نشو ویلی چې یو احمدي شهید شوی دی نو دا د هغې بدل دی. دا ظلم دا هر څه د پولیس په مخ کې روان وي او پاکستان کې دا ټول ظلم د خدای او د رسول په نامه کېږي، د هغه رسول په نامه چې محسن انسانیت دی، هغه رسول چې رحمت للعالمین دی. زموږ زړونه خو په دې زخمي دي، خوږ دي چې که ظلم کول غواړي نو کم از کم د خدای او د رسول په نامه خو یې مه کوئ، د هغه محسن انسانیت او د رحمت للعالمین په نامه خو یې مه کوئ. اسلام خو مه بدناموئ، خو په دې هغوی نه پوهېږي او دوی خبر نه دي چې دوی کوم طرف ته روان دي.
خو چې د خدای پاک تقدیر روان شي او انشاءالله ضرور به روانېږي، نو د دوی نامه او نښه به ختم شي، نه به ظلم کوونکي پاتې وي او بیا نه د ظلم مرستیال به پاتې وي. نو موږ ته دعاګانې کول پکار دي، ډېرې دعاګانې کول پکار دي. خدای پاک د عوام الناس هم د عالمانو د دغو عالمانو د پنجه نه بهر وباسي چې دوی دی په دې حقیقت پوه شي او د زمانې امام وپېژني. د جمعې لمونځ نه پس به انشاءالله د شهید مرحوم غائبانه हमें दुआएं करनी चाहिए, बहुत दुआएं करनी चाहिए. अल्लाह ताला अवाम उन्नास को भी उलमा के चुंगल से निकाले और ये हकीकत को समझें और ज़माने के इमाम को पहचानने वाले हों. नमाज जुमा के बाद में इंशाल्लाह नमाज जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा शहीद मरहूम का. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.